बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। د خپل کلاس آغاز کوو. نن زموږ سره په دې کلاس کې چې څه مونږ ډسکس کول غواړو هغه څه اصطلاحات دي، څه اسلامي څه ټرمز دي، څه اصطلاحات دي چې د هغې پیژنګلو ضروري ده. عام طور پیپر کې د هغې نه څه نه څه د هغې نه راځي، نو د هغې پیژندل څه دي پکار دي. څه داسې مقامات دي چې د هغې په باره کې تپوس او پوښتنه کېږي چې دا په کوم ځای کې دي، نو د هغې هم پیژندل پکار دي. په دغې اسلامي چې کوم اصطلاحات دي، کوم ټرمز دي، نو په دې کې زموږ سره یو عام طور یو ټرم استعمالیږي د خاصو مقاماتو په باره کې چې پای کې یو عرفات دی. عرفاتو دا یو مقام دی، دا یو ځای دی چې دا حجیان کله حج له لاړ شي نو عرفات کې وقوف کول، عرفات کې پاتې کېدل، دا سری دا پکې لازمي او فرض دي. عرفات کوم ځای کې دی؟ نو دا د مزدلفې او د مینا، مزدلفه، مینا او عرفات، نو دا هغه درې لوی لوی مقامات دي چې په حج کې دې ته صحیح تګ ضروري. ٹھیک ده؟ نو عرفاتو په دغې میدانونو کې څه ده؟ یو عرفات دی. عرفاتو د عرفه ورځ چې کومه روژه ده، نو هغه هم د دې عرفې د وجې نه ده، د دې عرفات د وجې نه ده. او د عرفې روژه کله ده؟ نو هغه د ذوالحجې چې کوم نهم تاریخ دی، نهم ذوالحجې چې کوم نهم تاریخ دی، نو په دې باندې چې کومه روژه نیسي نو دې ته یوم العرفه ویلې کېږي، دې ته یوم العرفې روژه ویلې کېږي، او دې ورځ ته دې ته یوم العرفه ویلې کېږي. اوس دا روژه د چا دپاره ده؟ نو روژه د هغې خلکو دپاره ده چې کوم خلک حج له نه دي تلي، د هغې دپاره سره دا روژه ده. خو چې کوم خلک په حج کې موجود دي د هغې دپاره روژه نشته دی. نو دغه نهم د ذوالحجې ته په حقیقت کې یوم العرفه ویلې کېږي، یوم العرفه ویلې کېږي. اتم د ذوالحجې ته چې د دې عرفې نه یو ورځ مخکې چې کومه ورځ ده هغې ته اتم د ذوالحجه وایي، یعنی د ذوالحجې چې کوم اتم تاریخ دی دې ته یوم الترویه وایي. یوم الترویه، یوم الترویه د هغه ورځ ده چې د دې نه د حج مناسک د هغې نه څه کېږي؟ شروع کېږي، د هغې نه د حج مناسکو شروع کېږي. نو په دغې د عرفات په دې میدان کې چې کوم پاتې کېدل دي دا په نهم د ذوالحجې باندې دي، او بیا په لسم د ذوالحجې باندې چې کومه قرباني کول دي، په لسم د ذوالحجې باندې چې کومه قرباني کول دي، نو دغې ورځې ته هم یو خاص نوم وایي، یوم النحر. یوم النحر دغې ته خاص نوم ته یوم النحر وایي. بیا حجي چې کوم لباس استعمالی نو دغې لباس ته احرام ویلې کېږي، دې لباس ته احرام ویلې کېږي. د دې سره سره کله چې حجي طواف کوي نو په یو ځای کې چې یو کاڼی دی هغې ته حجر اسود وایي. حجر اسود، حجر اسود ته سلام کول، هغې ته لاس اوچتول، هغې ته استیلام وایي. څه ورته وایي؟ استیلام ورته وایي. نو دغې ته لاس اوچتول، او یا که فرض که څوک نږدې نو دا ښکلول، او د دې نه بوسه اخیستل څه دي؟ دا هم پکې پکار دي، دا هم څه دي؟ دا پکې پکار دي. نو دا د دې سره سره چې کم خلک د حج دپاره ځي، کم خلک د حج دپاره ځي، یو خاص ځای، یو خاص علاقه چې د هغې نه مخکې به د حجي احرام به هلته تړي. که فرض که په هغې علاقې باندې د حجي واوړېدو، د حج کوونکی چا چې د حج اراده کړې ده او احرام د نه دی تړی، نو په ده باندې به دم لازمیږي، دی به څه نه څه چې کوم دی قرباني به کوي، یا د هغې مطابق به څه نه څه د هغې فدیه به ورکوي، ځکه چې د څه وکړو؟ د یو جرم وکړو. نو دغه چې به د کوم ځای باندې د حجي اوړي او د هغې نه مخکې دی د احرام تړي، د احرام د هغې نه مخکې تړي، نو دې ته څه وایي؟ دې ته میقات وایي. څه ورته وایي؟ میقات ورته وایي. ټیک ده؟ ټیک ده. نو د دې میقات ته د
داخلېدو نه مخکې دې حجي له څه دي، دې حجي له پکار دا دي چې دی څه وتړي، دی د هغې دپاره احرام وتړي، دی د هغې دپاره څه وتړي، احرام وتړي. بیا د حج چې کوم اقسام دي، نو د حج په اقسامو کې 3 اقسام دي. ٹھیک ده. یو ته ویل کېږي حج افراد. حج افراد حج افراد هغه حج ته ویل کېږي په هغې کې چې حج کوونکی صرف د حج اراده وکړي، صرف د حج اراده وکړي، نو هغې ته څه ویل کېږي، هغې ته حج افراد وایي. حج څه وایي، حج افراد ورته وایي. او څوک چې د حج وکړي نو هغه ته مفرد ورته وایي یا منفرد ورته وایي. ټیک ده، مفرد ورته وایي. ټیک ده، دغه حج کوونکي ته مفرد ورته وایي. بل د دې سره سره د حج یو بل قسم هم دی چې هغې ته حج تمتع وایي. حج تمتع وایي. نو حج تمتع هغې ته ویل کېږي چې د احرام د حج سره سره څه وکړي، عمره وکړي. د حج سره سره عمره ورسره وکړي، خو د هغې دپاره څه کړي، ځان له احرامونه د هغې دپاره څه کړي، استعمال کړي. د هغې دپاره ځان له احرامونه استعمال کړي، نو دې ته څه ویلې کېږي، دې ته حج تمتع ویلې کېږي، دې ته حج تمتع ویلې کېږي. او دریم پکې دی حج قران. نو حج قران وایي هغه حج ته ویلې کېږي چې په هغې کې حجي په یو احرام کې په هغې کې عمره مو کړي، او بیا په هغې کې څه وکړي، په هغې کې حج مو کړي، په هغې کې عمره مو کړي او حج مو کړي. نو دې ته څه ویلې کېږي، دې ته حج قران ویلې کېږي. دا 3 چې کوم حجونه دي، 3 حجونه دي. ټیک ده. نو په دې کې بهتر کم یو دی، نو څه علما وایي چې حج افراد پکې سره دا پکې بهتر دی. بعضی قائل دي د حج تمتع او بعضی قائل دي د حج قران. بهرحال هر یو حج چې په دې کې وکړلی شي، نو هر یو په خپل ځای باندې ټیک دی، سره په خپل ځای باندې ټیک دی. حجي چې کوم حج کوي، حجي چې کوم حج کوي، نو په دې حج کې به د ډېرو خبرو نه به د هغې نه به دی ځان ساتي چې هغه تاسو ته معلومې هم دي. ټیک ده. دی به خوشبو نه لګوي، دی به هغه کپړې به نه اغوندي چې هغه سي ګنډلی شوي کپړې. په دې کې به دی خپل مخ په نه پټوي، او د ډېرو خبرونو د هغې نه به څه ساتي، د هغې نه به ځان به د هغې نه ساتي، د هغې نه به ځان ساتي. ښه، د دې سره سره حاجي چې کله عمره کوي یا احرام یا حج کوي، ټیک ده، نو د هغې په دې دوران کې چې دی کومه کلمه بار بار وایي، د حجي یا د عمره کوونکی چې کومه کلمه بار بار وایي، نو دې کلمې ته څه ویلې کېږي، دې ته تلبیه ویلې کېږي. څه ورته ویلې کېږي، تلبیه دې ته ویلې کېږي. ټیک ده. دا څه خاص ټرمز دي او پیپر کې د دې نه هم خامخا راځي. نو دې ته تلبیه وایي. څه ورته وایي، تلبیه دې ته وایي. د هغې سره سره تحلیق ته تحلیق تحلیق ویل کېږي سر وړوکي کولو ته، سر وړوکي کولو ته، سر کټا کولو ته دې ته سویلي، دې ته تحلیق ته حلق دې ته وایي. ټیک ده، چې دا سر سکی دا سر دا مکمل دا سکی دا کټا کی دا سکی سر مکمل کټا کی، دې ته تحلیق وایي. او یو د تقصیر. تقصیر ویل کېږي دې ته چې دا ویښته سکی ویښته واړه کی. حاجی چې کله دا ویښته سکی دا واړه کی دی، نو واړه کېدو نه مراد هم دا دی چې ډېر زیات به دا سکی ته واړه کې به، نو دې ته تحلیق دې ته تقصیر ویل کېږي. او چې کله مکمل کټا کې، نو دې ته څه ویل کېږي، دې ته تحلیق دې ته ویل کېږي. پیپر کې که فرض که تپوس شي چې حاجي به دا سر کله کټا کوي، د قربانۍ نه به مخکې کټا کوي که وروسته به کټا کوي یا وړوکی کوي بیا، نو دا هم به تاسو ته معلوم هم وي. بهرحال دا خبره ده چې حاجي کله دا قرباني وکړي، نو د قربانۍ نه وروسته دی به څه کوي، دی به د هغې نه وروسته به دا خپل سر به کټا کوي به. ټیک ده، خپل سر به کټا کوي. نو یو د تلبیه دقې ته ویل کېږي چې دا حاجي کله عمرې او د حج اراده وکړي او د احرام وتړي، نو کم ورد او کم کلمه چې د بار بار وي، نو دې ته تلبیه ویل کېږي. یو د تحلیل. ټیک ده، ټیک ده. تحلیل ویل کېږي څه ته، تحلیل ویل کېږي لا اله الا الله ته، لا اله الا الله دې ته تحلیل ویل کېږي، دې ته تحلیل ورته ویل کېږي. ښه، بل په دې د حج په دې ایامو کې لسمه، ټیک ده، د ذوالحجې 9 تاریخ، لسم، 11، 12 او 14، یعنی دا تقریبا 27 منځونه راځي. په دې کې د یو خاص کلمې ورد کېږي، یو خاص کلمه د هر فرض مانځه نه پس ویل کېږي.
ٹھیک تا چې هغې ته څه ویلی کېږي هغه دی ایامو ته څه ویلی کېږي دی ایامو ته ایام التشریق ویلی کېږي ایام التشریق ورته ویلی کېږي او دې ته تکبیرات التشریق وایي تکبیرات التشریق وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا چې کوم کلمات ویل کېږي دا د هر فرض مانځه نه پسو دا ویل کېږي دا به د کله نه وي نو دا به د ذوالحجې د نهم تاریخ نه د ذوالحجې د نهم تاریخ د سحر د مونځ نه ترته د ذوالحجې د دیارلسم د مازدیګر پورې دا به وي ټیک ده اگر چې بعضې علما پکې د اتو مونځونو قایل دي هغوی چې نهم د ذوالحجې ټوله ورځ او لسم د ذوالحجې د مازدیګر پورې د سره مازدیګر پورې امام صاحب د دې په خپله قایل دی او د امام صاحب شاګردان چې کوم دي نو هغه د دیارلسمې د مازدیګر پورې قایل دي د هغې سره سره حاجي چې کله حج کوي نو دی به په دغې نهم د ذوالحجې باندې به عرفات ته ځي لسم د ذوالحجې باندې به دی قرباني کوي او په دغې لسم د ذوالحجې باندې لسمه یولسم او دولسمه دا درې ورځې دی به څه کوي رمي جمار به کوي دی به کاڼي ولي دی به څه کوي دی به شیطان په کاڼو باندې ولي نو که دولسمه پکې لاړ نه شي نو په دیارلسمه باندې هم دغه شیطان دا په کاڼو باندې څه شي په کاڼو باندې ایشتی شي ټیک ده نو دا یو څو خبرې پکې د څه په باره کې وي دا پکې د حج په باره کې وي څه په باره کې وي د حج په باره کې وي چې عام طور د حج دپاره کم خلک د حج دپاره ځي نو دغه دا څیزونه څه دي دا د هغې دپاره په کار هم دي چې دا ورته څه دا ورته معلومې ورته ټیک ده د دې نه علاوه چې کله د حاجي او د عمره کوونکی دی چې کله طواف کوي دی چې خلک څه کوي دی چې کله طواف کوي نو دا د کعبې نه غیر چاپېره چې کم طواف وشي ټیک ده څه وکړي کم طواف وشي نو دغې ته چې کله دی اووه چکرې پوره کړي څو چکرې پوره کړي اووه چکرې پوره کړي اووه چکرې نو د اوو چکرو پوره کېدو ته څه ویلې دې ته یو طواف ویلې کېږي دې ته یو طواف دې ته ویلې کېږي چې کله د اووه چکرې څه کړي اووه چکرې پوره کړي د هغې سره یو بل دی شوت شین واو توی شوت شوت څه ته ویلې کېږي نو شوت ویلې کېږي دې ته چې د حاجي یا د عمره کوونکي د کعبې نه کم چکر لګوي نو چې یو چکر ولګوي اووه چکرې چې ولګوي نو یو طواف شو خو چې دا یو چکر کم لګوي نو دې ته شوت ویلې کېږي څه ورته ویلې کېږي دې ته شوت ویلې کېږي ټیک ده د دې سره سره یو بله اصطلاح په دې کې استعمالیږي هغې ته رمل وایي څه ورته وایي رمل نو رمل دې ته ویلې کېږي چې کله د حاجي دی کله طواف کوي نو په دې اولني درې طوافونو کې په دې اولني درې چکرو کې به دی څه کوي په دې اولني درې چکرو کې به دی داسې مستی غونده کې به کوي د مستۍ نه مراد دا نه چې به دی پکې ټوپونه وایي خو دی به ځان داسې ښکاره کوي لکه چاق و چوبن او تندرسته او طاقتور داسې به ځان څه کوي ښکاره کوي به نو پوره په جذبه او پوره په د زړه د اخلاص چې کوم دی دا اولنۍ درې چکرې دا به وایي ټیک ده دې ته څه ویلې دې ته رمل ویلې کېږي دې ته رمل دې ته ویلې کېږي باب کې دا هم راځي چې د دې خانه کعبې د بلندي څونه ده خانه کعبه چې کوم ده د دې بلندي څونه ده نو بلندي د دې 54 فوټ او 9 انچ ده 54 فوټو او 9 انچ چې کوم دی د دې سره د دې د بلندي ده او دغه تاریخ هم تاسو ته معلوم دی چې دا د ټول اول فرشتو جوړه کړې ده بیا آدم علیه السلام جوړه کړې ده او بیا د هغې نه وروسته چې کوم دی نورو خلکو سره دا جوړه کړې ده نو یو په دې کې دقه بیت الله شریف دی څه دی بیت الله شریف دی د الله تعالی دغه کور دی چې هغې ته کعبه ویلې کېږي هغې ته څه ویلې کېږي کعبه ویلې کېږي بل په دې تاریخي ځایونو کې زموږ سره دی بیت المقدس ټیک ده بیت المقدس یا بیت المقدس چې دې ته مسجد اقصی ورته هم ویلې کېږي مسجد اقصی ورته هم ویلې کېږي او مسجد اقصی یا بیت المقدس ته د مسلمانانو اولنۍ قبله وه ټیک ده د مسلمانانو اولنۍ قبله وه کوم ځای کې واقع ده یروشلم چې کوم ځای دی نو دا په یروشلم کې دا سره دا بیت المقدس تل دی مسلمانانو دې ته منځونه څونه میاشتې کړي دي نو یا 14 میاشتې یا 18 میاشتې مسلمانانو دې ته سړي دې ته مسلمانانو منځونه کړي دي ته مسلمانانو منځونه کړي دي دا بیت المقدس دو کسانو فتح کړی دی یو سید صلاح الدین ایوبی فتح کړی دی او دویم دا ده چې دا فتح کړی دی
عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ، عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ په 16 هجری کې چې کوم دی بیت المقدس سره دا فتح کړی دی، ٹھیک ده. او یو سید صلاح الدین ایوبی دا سره دا فتح کړی دی. نو دا مسجد نبوي، مسجد حرام نروستا بل تاریخی ځای هغه بیت المقدس ته، بیت المقدس ته. او د دې مبارک حدیث هم د مشهور حدیث ته تاسو اوریدلی می چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تشد الرحال، تاسو یو ځای ته سفر مکوي د ثواب په نیت مانی، مګر درې ځګونو ته تاسو کې سفر وکړي، درې ځګونو ته سفر وکړي. یو پای کې سره بیت المقدس هم پای کې سره بیت المقدس چې مسجد حرام دی او مسجد نبوي دی چې دې ته تاسو ثواب په نیت مانی سفر کولای شي، ثواب په نیت مانی سفر کولای شي. ها او د دې په باره کې دا هم راځي چې په دې کې یو مونځو هغه په 50,000 مانی، ٹھیک ده، په 50,000 مانی سره یو مونځ دی. اگر چې بعضی خبره بګداري چې د 50,000 نه کم پکې هم بعضی د اقوال پکې شته، ٹھیک ده. مسجد حرام کې په 1 लाख مانی، مسجد نبوي کې هم غالبا په 50,000 او دې کې هم په 50,000 او بعضی پکې 10,000 پکې هم یادې چې دلته په 10,000 مانی یو مونځ دی، ٹھیک ده. بل زمو سره چې کوم تاریخي مقام دی نه هغه صفا او مروه دی، ٹھیک ده. صفا او مروه، صفا او مروه د اصل کې یو دوه غرونه دي، سری یو دوه غرونه دي. نو صفا او مروه په دې کې د عمره کوونکي لپاره او د حاجی لپاره دواړو لپاره سړي په دې کې اوه چکرې لګول دي. څو چکرې؟ اوه چکرې لګول دي. دغه اوه چکرو ته څه ویل کېږي؟ دې ته سعی ویل کېږي، سعی، سین عین یا سعی، ٹھیک ده. دا سعی دا سنت د حضرت حاجری بی بی سره د دغه سنت دی. او واقعیت تاسو ته معلومه ده چې د خپل زوی د حضرت اسماعیل علیه السلام لپاره د اوبو په تکل باندې دا کله یو طرف ته ځي کله بل طرف ته ځي. نو دغه اوه چکرې چې کله دی والدي، نو اسماعیل علیه السلام په دې خپل خپو باندې د غزې سده راکنه دی اوبه را روان شي دا غینا. نو د الله تعالی د ادا ډیره زیاته خوښه شوله او په عمره کوونکو حجی کوونکو ته حکم وکړو چې تاسو عمره او حج کوي نو دا به په دې کې سعی به خامخا کوي. نو په دې کې سړي وو چکرې دي. ښه د وو چکر دا مطلب دی چې یو طرف ته ولاړ شي بل طرف ته، ٹھیک ده. دسي دا وو چکرې به سي لګي به دي کې دا د الله تعالی شعائر الله ورته ویل کېږي، د الله تعالی د دین لوی لوی نښونه چې کوم دی دا سړي دا هم یو ځای دی، ٹھیک ده. صفا او مروه ورته ویل کېږي. غار حرا، نو غار حرا د مکې مکرمه نه شمال طرف ته دی. ښه دا باقاعده پیپر کې دا ام سی کیوز غالبا راغلی هم دی چې مکه د غار حرا کم طرف ته ده، غار حرا کم طرف ته ده. نو غار حرا د مکې مکرمه نه شمال طرف ته ده، شمال طرف ته، او په 3 میل فاصله کې ده، 3 میل فاصله کې ده. اوس غار حرا په کوم ځای باندې ده؟ نو دا په جبل نور باندې ده. سره جبل نور، جبل نور دا یو غر دی چې باغې باندې غار حرا سره دا واقع ده. اولنې وحی هم په دغه غار حرا کې سره په دې کې راغلي. غار حرا ځان دی او غار ثور ځان دی. ښه غار حرا ځان دی، غار ثور ځان دی. دیتا غار نور ورته هم ویل کېږي، غار نور، او دا په جبل نور باندې دی. ها په جبل نور باندې دی. مینا، مینا هم په دغه ځایونو کې یو ځای دی چې دا د مدینه د مکې مکرمه نه د 4 میله په فاصله کې دی. غار حرا 3 میله په فاصله کې دی او دا مینا په 4 میله فاصله کې صدا دا مدینه د مکې مکرمه نه، ٹھیک ده. حجاج کرام په دغه مینا کې شیطان په کانو باندې ولي، شیطان په کانو باندې په کوم ځای کې ولي؟ په دغه مینا کې حجاج کرام د شیطان په کانو باندې دخل ته ولي، ٹھیک ده. په ذل حجې په سوم تاریخ باندې شیطان د حجیان د شیطان په کانو ولي. نو مخکې ما تاسو ته وی چې کله د قربانیو کې د قربانۍ وروسته سر وخرئ، ٹھیک ده، قربانۍ وروسته سر وخرئ. نو په دغه ورځ باندې په لسم د ذل حجې باندې هم د اشته شي لسمه، یو لسمه، دو لسمه، او کله دغه ونشي نو په 14مه پکې هم د اشته شي، ٹھیک ده. اوس چې دا کم کھانی ولي، دا کم کہانی چې دی ولي نو واقعي په دغه ځای کې شیطان نه دی بلکې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام هغه کہانی دي چې کم ځای کې د شیطان ناکارو شو د په گزارو کو، د په گزارو کو. نه حضرت اسماعیل علیه السلام ته چې کم ځای کې شیطان ناکاره شوی، کم ځای کې به د گزارونه کړي، نو د قضې دغه د مسلمانانو لپاره وسه ګرځېدلی، وسه یو تاریخي ځای ګرځېدلی دی. او چې څوک د حج لپاره لاړ شي نو خامخا به دغه کاڼي بولي.
وزا کاڼي چې کوم ولي نو دې ته څه ویلې کېږي؟ دې کاڼي ویښتو ته خو رمې ویلې کېږي، کاڼي ویښتو ته رمې ویلې کېږي. او دا کم زګي چې دا شیطان چې په کم کاڼو باندې وي د دې د عمل ته څه ویلې کېږي؟ دې ته جمرات ویلې کېږي. صحیح ده؟ جمرات اوله او عقبه او ثانیه او دغه وغیرہ چې کوم ده، ټیک ده. نو جمرات دې ته څه ویلې کېږي؟ دې ته جمرات ویلې کېږي، دې ته جمرات ویلې کېږي. حاجی چې کوم د حج دپاره لاړ شي نو دی د خپل څاروي په کوم ځای کې دې قرباني کوي؟ نو دی خپل څاروي دا د مینا په مقام باندې څه کوي؟ دغلته قرباني کوي. ښه، د مینا په مقام باندې دغلته قرباني کوي. ټیک ده. عرفات میدان په باره کې تاسو مخکې وي، خو د عرفات دا د مکې مکرمې نه تقریبا 10 میل په فاصله کې دی. څو میل؟ 10 میل په فاصله کې دا د دې مکې مکرمې نه دی. غار حرا 3 میل په فاصله کې، مینا 4 میل فاصله کې، او عرفات 10 میل په فاصله کې. دا د کوم ځای نه دی؟ دا د مکې مکرمې نه د 10 میل په فاصله کې دی. ټیک ده. حجیان عرفات ته کله ځي؟ ټیک ده. نو په نهم د ذوالحجې باندې، په نهم د ذوالحجې باندې خانو د نور د پریوتو پورې په نهم د ذوالحجې باندې د نور د پریوتو پورې دا په عرفات کې سړي الته قیام کولی، په عرفات کې قیام کولی. په څوم تاریخ باندې؟ نو د ذوالحجې په نهم تاریخ باندې، د ذوالحجې په نهم تاریخ باندې. دغه ته وقوف عرفات وته وي. څه وته وي؟ وقوف عرفات وته وي. او د دې په باره کې دا هم مشهور دی چې د عرفات په دې غونډۍ باندې، په دې مقام باندې حضرت آدم علیه السلام او د هغه بیبي حضرت حوا هغې د یو بل سره سره ملاقات کړی دی، یو بل په دې زمانې څه دي؟ پیژندلي دي. او تاریخي واقعات د مفسرین چې کوم واقع را نقل کوي چې کله د جنت نه الله تعالی شیطان روباسو نو شیطان لاړی عراق ته. د عراق په علاقې کې الله تعالی شیطان هلته ولیږو. ابله په نوم باندې یو کلی دی، یو علاقه ده ابله. ټیک ده. چې دا د دریای فرات او دجلې او د فرات په غاړه باندې څه دی؟ یو کلی دی، هلته لاړی. نو په دغه ځای کې شیطان دغلته کوشو. او حضرت آدم علیه السلام دا په سریلانکا کې، سریلانکا کې یو مقام دی، یو ځای دی، هلته آدم علیه السلام هلته کوشو. که تاسو په نیټ باندې سرچ هم کوئ نو دا په نیټ باندې شته هم. مخکې هم چې کوم سټوډنټانو هغوی ته پته ده، فیک اف ایډم، فیک اف ایډم، نو دا داسې یو ځای دی چې هلته د یو خپې سره یو نشان دی. نو د خپې دا چې کوم نشان دی نو دا د حضرت آدم علیه السلام د خپې نشان دی. نو مسلمانان وایي چې دا زمونږه دغه دی، آدم علیه السلام دلته راکوز شوی دی. او چې کوم بت مت والدین هغه وایي چې نه، دا زمونږ بت ده، دا دغه د خپې سره نشان دی، دا دغه د خپې سره نشان دی. دا به یو بر اوچت ځای باندې دی. ټیک ده. یو فیک دی، یو لوی بره چوټي ده، او په هغې باندې چې کوم دی سره دا نشان په هغې باندې دی. بهرحال او حوا بیبي وایي دا جدې ته راله. چېرته راله؟ جدې ته. نو بیا د دې وایي ملاقات د یو بل سره د عرفات په دې میدان باندې شوی دی. نو دغه دا په کوم بعضې علما او مفسرین دا وجه سره ذکر کړې ده. نو د محشر چې کوم وایي میدان دی، د محشر میدان دا هم وایي میدان عرفات دی، میدان عرفات دی. بل د مزدلفه، مزدلفه نو مشعر الحرام دا پیپر کې باقاعده دا کوېسچن راغلی دی بار بار چې مشعر الحرام نه مراد څه دي؟ مشعر الحرام نه مراد کوم ځای دی؟ نو د مشعر الحرام نه مرادو مسجد حرام نه دی، د هغې نه حرم شریف مراد نه دی، بلکې د مشعر الحرام نه مراد مزدلفه ده. د مشعر الحرام نه مرادو مزدلفه ده، دا یو ځای دی، هغه ته سره مراد دی. وز مزدلفه دا په مکې مکرمې نه د څو میله په فاصله کې ده؟ نو دا 6 میل په فاصله کې ده. څو میل؟ د 6 میل په فاصله کې ده. اوس په حجیان به په دې مزدلفه کې کله جمع کیږي؟ نو د نهم او د لسم ذوالحجې دا چې کوم درمیاني شب دی، ټیک ده، د نهم او لسم ذوالحجې چې کوم درمیاني شب دی، نو په دقې باندې به حجیان په دې مزدلفه کې څه کېږي؟ ایساریږي به. مزدلفه کې به ایساریږي به. چې کوم حجاج کرام دي نو په مزدلفه کې به دوه مونځونه یو ځای کوي، دوه مونځونه به څه کوي؟ دوه مونځونه به دا به یو ځای کوي. نو یو د ماښام او د ماسخوتن، مغرب او د عشاء، مغرب او د عشاء دا مونځونه به یو ځای کوي. ټیک ده.
او د هغې نه علاوه مخکې چې کوم دی دوه مونځونه نور چې کوم دي نو هغه په حج کې خو د نورو مونځونو ټایمونه داسې یو ځای نه راځي، خو دلته چې کوم دا دوه مونځونه دي نو دلته به جمع بین الصلاتین به دلته کې دلته جمع بین الصلاتین به کې ټیک ده. نو د نهمې او د لسمې ذوالحجې چې کوم درمیاني شب دی نو په دې باندې په کوم ځای کې مزدلفه کې به پاتې کېږي ټیک ده. او دا پکې هم دی چې په دغه مزدلفه کې به د دې مزدلفې نه به د حجیان د خپل ځان سره به کاڼي اخلي ټیک ده، ځان سره به رمی جمرات په د خپل ځان سره اخلي به، او دا بچګي دا به الته وړي به، او الته شیطان به چې کوم دی شیطان به پیل به مینا کې به شیطان به په کاڼو باندې ولي دا به ځان سره د دې ځای نه وړي. بهرحال دا به کې هم یو خبره ده. دار ارقم هم یو تاریخي مقام دی، یو تاریخي ځای دی ټیک ده، تاریخي مقام او تاریخي ځای دی. دا د مسلمانانو د اولنې تبلیغ سره مرکز دی، مسلمانانو تبلیغو اولنې مرکز دی، او دا په کوم ځای کې دا په مکه مکرمه کې دی. دا د حضرت ارقم بن ابي ارقم، ارقم بن ابي ارقم رضی الله تعالی عنہ دا دغه سره دا دغه کور دی ټیک ده، دا هغه سره کور دی. حمزه رضی الله تعالی عنہ، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هم په دغه دار ارقم کې چې کوم دی په دار ارقم کې د ایمان سره راوړی دی، ایمان قبول کړی دی ټیک ده. نو دا دار ارقم صفا دا چې کوم مدرسې وي دا د مسلمانانو اولنې یونیورسيټي اولنې مدرسې دي. مسجد جن، مسجد جن په کوم ځای کې دی نو مسجد جن چې الته دی جناتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه قرآن اورېدل دی مسجد جن. نو مسجد جن دی دا په مکه مکرمه کې کوم ځای کې دی په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې دی. غار ثور په کوم ځای کې دی نو غار ثور دا هم په مکه مکرمه کې دی ټیک ده، ټیک ده په مکه مکرمه کې دی. مکه مکرمه نه 3 کیلومتر په فاصله کې دی، ها سو 3 کیلومتر په فاصله کې دی. غار حرا 3 میله فاصله کې دی او دا 3 کیلومتر فاصله کې دی. نو غار ثور دا په مکه مکرمه کې د 3 کیلومتر په فاصله کې دی د مکې نه، صحیح ده. غار ثور دا چې په کوم غر دی نو هغه ته جبل ثور ورته ویل کېږي، جبل ثور ورته ویل کېږي. او په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت مدینه ته کله هجرت کوو نو په دې غار کې درې ورځې چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې درې شپې هغه سره قیام کړی دی، هغه قیام کړی. بل سره څوک دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا سره دی ټیک ده. مسجد قباء، مسجد قباء نو دا د اسلامی تاریخ او د ټولو اولنې مسجد هغه مسجد قباء دی، مسجد قباء دی. قباء په کوم ځای کې دی نو دا د مدینه منورې نه د 3 میل په فاصله کې دی، ها مدینه منورې نه د 3 میل په فاصله کې دی، مدینه منورې نه سره لږ بار دی 3 میل په فاصله کې دی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته هجرت کو نو قباء کې څومره قیام کړو نو تاریخي سیرت نگارو مختلفو روایت را نقل کړي، خو مشهور پکې د 4 ورځو یو قول پکې هم دی چې څلور ورځې په قباء کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره قیام کړی دی، قباء کې قیام کړی دی. بل مسجد قبلتین، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین دا د مسجد نبوی نه د 3 میله په فاصله کې دی. مسجد قبلتین دا د مدینه منورې نه د 3 میله په فاصله کې دی. نو مطلب دا شو چې دا په کوم ځای کې دا په مدینه منوره کې دی، کوم ځای کې دی مدینه منوره کې دی ټیک ده. مسلمانانو اولنې قبله خو مسجد اقصی یا مسجد حرام دی ټیک ده. په دغه مسجد حرام کې دغه مسجد قبلتین کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړ دی ټیک ده، او بیت المقدس طرف ته مخ کړی دی. د ماسپخین مونځ دی یو مشهور قول دار چې د ماسپخین مونځ دی، دویم پکې دار چې د مازیګر مونځ دی، یا د ماسپخین دی یا د مازیګر مونځ دی، خو 4 رکعاته مونځ دی. 2 رکعاته بیت المقدس طرف ته کړی دي، او بیا په دغه مانځه په دوران کې چې کوم د وحی راغلی ده نو 2 رکعاته بیا هغه خانه کعبه طرف ته شوی دي. نو دا په کوم ځای کې دي دا په مسجد قبلتین کې دي، ها مسجد قبلتین. او په دې کې دغه دوانه قبلې سری وي، دا دوانه قبلې دا پکې هم دي، ها دوانه قبلې دا پکې هم سری وي دا موجود دي.
نو دا پکې هم دي چې دا د ماسپښین مونځ دی، خو یو قول پکې د مازدیګر د مونځ په باره کې هم دی. ټیک ده. نو دوه روایتو، دوه رکعته یو طرف ته او دوه رکعته بل طرف ته، 17 یا 18 16 یا 17 میاشتې چې کوم دی د څه دی د مونځ کړی. ټیک ده. د مسجد قبلتین اولنی نوم سو، د مسجد قبلتین اولنی نوم دی مسجد بنو سلمہ. مسجد بنو سلمہ دا د دې سره دا د دې اولنی نوم دی، دا د دې اولنی نوم دی. ټیک ده. جبل رحمت، جبل رحمت دا هم سره یو مقام دی. ټیک ده. جبل رحمت په کم ځای کې دی؟ نو دا په عرفات په میدان کې دی. جبل رحمت دا چې کم غر دی، غر دا خلک چې په کم ټول ناسي، ټیک ده، نو په دغه میدان کې چې کوم دی، په دغه عرفات په میدان کې دا چې کوم غر دی، دې ته جبل رحمت ورته وایي. څه ورته وایي؟ جبل رحمت ورته وایي. ټیک ده. نو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کس مقام پر کھڑے ہو کر خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا؟ په کوم ځای رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو حجۃ الوداع خطبه کوله؟ هغه په جبل رحمت باندې ولاړو. هغه په جبل رحمت باندې ولاړو. نو دا جبل رحمت باندې وی آدم علیه السلام او دا هغه بیبي هغه په دې زمانه دی بل سره سره ملاو شوی د عرفات په میدان کې په جبل رحمت کې، او الله تعالی ته توبه وسلی دا، الله تعالی توبه سره قبول کړی دا، توبه سره الله تعالی قبول کړی دا. نو دا یو څو تاریخي مقاماتو چې دا غي تذکرہ ما ضروری ګڼله چې د دین هم پیپر کې سنه د دین په پیپر کې راځي، هغه هم استاد لپاره څه دي ضروری، استاد لپاره څه ضروری. ټیک ده. دین علاوه سنور داسې خبرې چې هغه د عبادتو متعلق دي، صد تعزیراتو متعلق دي، صد عبادتو متعلق دي. نو ان شاء الله کوشش وکړو چې زمونږه بل کم لیکچر دی چې په هغې کې مونږه د دغې عباداتو او د دغې نور سيزونه سوکو، د دې نه هم څه سيزونه هغه نور وکړو. ټیک ده که نه؟ نن به دا کلاس همدونه حده پورې پوره دی، ځکه ما د مری ډېر زیات درد کوي. که فرض که داسې واشي نو بیا به وروسته مسله پیدا کوي، بیا به وروسته نور کلاسونه متاثره کېږي. صحیح ده. نو نننی کلاس تقریبا 32 منټ شو، اگر چې 15 منټه 10 منټه پورې ما تاسو ته ویډ هم وکړو، خو تاسو لږ لیټ راغلی. خو بهرحال دا 32 منټ کلاس په خپل ځای باندې ښه معلوماتي کلاس دی او دا خپل ځان سره څه کې نوټ کې. صحیح ده. نن به د بک نه هم